الحمد لله الذي لا شريك له في الذات والصفات، والصلاة والسلام على من أرسل بالبراهين والبينات، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرات. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في خطابه الحميد وكتابه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه فهو رد. وقال في مقام آخر: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. وفي رواية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فمن رغب عن سنتي فليس مني، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. درود شريف. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. زمان انتهاء واجب الاحترام معزز سامعين، دا اللہ تبارک و تعالی پا قوانینو کی یو قانون دا اعمالو پا قبولیت سره چی تعلق لري. اغا قانون دا دے چی عمل دا اللہ دا نبی پا طریقی باندې وشي. نو هر عمل چې هغه الله د نبی په طریقې باندې وشي، نو هغه عمل عند الله مقبول دی. د الله په نزد هغه عمل مقبول وي او هغه عمل د قبولیت درجې ته رسي. او چې کوم عمل د رسول الله صلی الله علیه وسلم د طریقې خلاف دی، ځان یو طریقه او
یو دستور چا جوړ کړی او په هغه طریقې او په هغه دستور باندې عمل کوي نو هغه عمل عند الله مقبول نه دی بلکې د هر عمل متعلق پر ورځ د قیامت به الله تبارک وتعالى خپل دې بنده نه تپوس کوي چې ګوره تا ته ما حکم لګولی نو حکم مې د نبي په ذریعې سره لګولی نبي راغلی و تا ته زما حکم رسولی و بیا یې تا ته طریقه هم د هغې ښودلې وه نو چې نبي کله تا ته حکم ورسو د هغې طریقه یې هم تا ته وښودله د هغې باوجود تا د نبي طریقې باندې عمل ونه کړو نو ستا دا عمل مقبول نه دی لکه ډېر احکامات داسې دي چې هغه په قرآن مجید کې راغلي دي لیکن د هغې د طریقې په قرآن کې ذکر نشته دی د هغه حکم او د هغه عمل د طریقې ذکر چې دی هغه د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم په مبارکه زندګۍ کې لکه بالفرض مونځ دی قرآن کې د پنځو مونځونو ذکر دی أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا بل ذکر راځي چې مونځ قائم وه د ورځې په طرفونو کې د شپې په حصې کې نو دا پنځه مونځونه د قرآن نه ثابت دي خو د هر یو مونځ څو رکعتونه دي او په هر یو مونځ کې قیام دی قرات دی رکوع ده سجدي دي قیده ده قومه او جلسه ده نو دا جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم ښودل دي نو مونځ مونږ ادا کوو د الله حکم لیکن د حضور صلی الله علیه وسلم په طریقه باندې اوس بالفرض یو سړی هغه راپاڅېدو د سهار 2 رکعته سنت دي او دی وایي زه خو 4 رکعته سنت کوم نو د ده دا سنت ونه شي ځکه چې 4 سنت چې دي د سهار په وخت کې دا د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم طریقه نه ده دغرنګې د ماسپښین د مونځ نه مخکې 4 رکعته سنت دي یو سړی وایي زه 4 به وکړم او 2 رکعته به نور ورپسې سنت وکړم نو بیا سنت نشي کولی نفل به کوي مونځ پسې 2 رکعته سنت دي نو د دې طریقه وره چې 4 رکعته مخکې دي د فرض مونځ نه او 2 رکعته وروسته یو سړی وایي زه دی دا 2 رکعته هم د مونځ نه مخکې وکړم سنت یې ونه شي چې عمل د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په طریقه باندې دی نو د عمل د قبولیت لپاره شرط دا دی چې عمل به د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم په طریقه باندې نو هغه عمل به مقبول ګرځي او که د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم په طریقه باندې سنت طریقې نه خلاف وي نو هغه عمل عند الله مقبول نه ګرځي قرآن مجید کې الله رب العزت د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم د بعثت په انسانانو باندې احسان کوي او احسان جتلاوي الله تبارک وتعالى ارشاد فرمایي لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا تحقیق سره الله تبارک وتعالى ومؤمنان باندې یو عظیم احسان کړی الله یو لوی انعام کړی چې الله تبارک وتعالى په دې انسانانو کې یو نبی مبعوث کو د دوی د رهنمایي لپاره الله تبارک وتعالى یو رسول مبعوث کو نبی مبعوث کو
او بیا د رسول ذمہ داریانې بل ځای کې الله بیانوي کما ارسلنا فیکم رسولا منکم لکه څنګه چې الله تبارک وتعالی ستاسو د جنس نه یو رسول هغه په تاسو کې مبعوث کړو رسول یې ولېږه نبی ولېږه ذمہ داري د نبي سره د رسول ذمہ داري سره رسول بس کوي ډیوټي د رسول سره یتلو علیکم آیاتنا زمون آیاتنا دا په تاسو باندې ولي یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم تاسو باندې زمون آیاتونو تلاوت وکړئ د قرآن آیاتونه په تاسو ولولي د قرآن د آیاتونو تلاوت وکړئ اول د قرآن الفاظ به تاسو ته ښیي دویم د قرآن ترجمه به تاسو ته ښیي دریم د هغې مفهوم او د هغې مقصد او مطلب به تاسو ته ښیي د رسول ذمه داري ده ویزکیکم تاسو به پاکئ صفا کوئ به تاسو ته صحیح عقیده به ښیي صحیح عقیده به ستاسو ذهنونو ته راولي د صحیح او د پاکې عقیدې به تاسو ته دعوت راکړي بیا د غلطو خیالاتو د غلطو اعمالو د افعالو نه تاسو ونې کوي او تاسو ته د دې خبرې حکم وکړي چې ای خلکو ځان د غلطو خیالاتو نه د ګندو خیالاتو نه د بغض نه د حسد نه د غیبت نه د چوغلۍ نه ځان بچ کړئ دا تزکیه ده چې نبی به ستاسو اصلاح کوي ستاسو د نفس تزکیه به کوي تاسو به پاکوي عقیده او عمل هغه به تاسو ته ښیي ویعلمکم الکتاب والحکمه تاسو ته د کتاب تعلیم درکوي قرآن مجید به تاسو ته ښیي د قرآن تعلیم به درکوي والحکمت او د حکمت خبرې به تاسو ته ښیي حکمت نه مراد سنت دی چې تاسو ته نبی کله د قرآن مجید تعلیم درکړ نو د قرآن مجید تعلیم هغه په حدیث سره درکول کېږي تاسو ته د قرآن تشریح وکړي په حدیث سره نو دا سنت شو تاسو ته د قرآن یو حکم بچی ښیي نو هغه حکم قرآن خدای طریقه به تاسو ته نبی ښیي حکم قرآن خو طریقه به نبی ښیي چې داسې به کوئ عمل به داسې کوئ نو د عمل طریقه دا به تاسو ته نبی ښیي ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون او تاسو ته د هغه خبرو د هغه احکاماتو تعلیم به درکوي چې د هغې تعلیم تاسو ته مخکې نه حاصل مخکې تاسو ته علم او پته وه الله تبارک وتعالی چې جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم ولېږه نو هغې نه مخکې د قرآن پته چاته نه وه د قرآن ایتونه چاته نه ورتل د قرآن احکامات چاته نه معلوم نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم قرآن مجید وقتا فوقتا چې کله به نزول کېده پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم دا قرآن په هغو باندې بیان هغو ته ویې ښه نو د هر یو عمل دپاره شرط د هر یو عمل د قبولیت دپاره قانون دا دی چې هغه د نبي کریم صلی الله علیه وسلم په طریقه باندې وشي او بیا د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم طریقې یوازې مونځ روژې او زکات پورې نه دي خاص بلکې دا په معاملاتو کې هم دي احادیثو کې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم معاملات راځي چې چا سره لین دین به کوو څنګه به کوو خرڅول او اخیستل به څنګه کوو چا سره به تعلق څنګه ساتو معاشرې کې به اخلاق څنګه وو طریقه او کردار به څنګه وو معاملاتو کې هم که یو سړی بالفرض یو سړی دکاندار دی دی راغی خپل دوکان یې سار نه پلان کړو
دکان کې ناست دی، د دکان په مسایلو کې ځان پوه کړی دی چې شریعت کې د خرید او فروخت مسایل دا دي، داسې به خرڅوم او داسې به اخلم. نو په هغې باندې دی پوه دی او دی په هغه طریقې باندې خرید او فروخت کوي، نو دا عبادت دی. ګټه ګټه یې وکړله، تجارت یې وکړو او عبادت یې وکړو. عام طور سره نن چې معاشري کې موږ ګورو بازارونو کې دکانونو کې ټول خلاف سنت کاروبارونه کوي او بعضې هغه پکې د سود درجې ته هم ورسېږي. نو دې لپاره شرط دا دی چې هر عمل د جناب نبي کریم صلی الله علیه وسلم په طریقې باندې. جناب علی المرتضی رضی الله تعالی عنہ نے یو کس تپوس کوي غیر مسلم، وی ما ته دا خبر راکړه چې تاسو په 24 ګنټو کې 100 ګنټې او 100 وخت عبادت کوئ. ځکه چې 24 ګنټې ټوله ورځ سړی ودرېدی نه شي او ټوله شپه چې دی د صرف په عبادت کې ولاړ وي، عبادت دې کوي. نو هغه ترې دا پوښتنه کوي، وایي تاسو په 24 ګنټو کې څومره عبادت کوئ، څومره بندګي کوئ د الله رب عزت. علی المرتضی رضی الله تعالی عنہ جواب ورکړي، وایي موږ خو 24 ګنټې عبادت کوو، 24 ګنټې بندګي کوو. هغه غیر مسلم ترې تپوس کوي، آیا تاسو ودې کېږئ نه؟ آیا خوراک او څښاک نه کوئ؟ آیا د دنیا نور ضروريات نه پوره کوئ؟ قضای حاجت له بیت الخلا ته نه ځئ؟ نو دا څنګه عبادت شو؟ جناب علی المرتضی رضی الله تعالی عنہ هغه ورته جواب ورکړي چې زموږ قوم پیغمبر صلی الله علیه وسلم موږ ته د خوراک هم طریقه ښودل ده، موږ ته د معاملات هم طریقه ښودل ده، موږ ته د تګ او د راتګ هم طریقه ښودل ده. او جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم موږ ته بیت الله ته د بیت الله ته د تلو طریقه هم ښودل ده، بیت الله ته د وتلو طریقه هم ښودل ده، او بیا یې بیت الخلا ته د تلو طریقه هم ښودل ده، او بیت الخلا ته د وتلو طریقه هم ښودل ده. یو سړی بیت الخلا ته داخلېږي او دی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په پاکه طریقه باندې داخل شي. ګسه خپل اول داخل کړله، دعا یې وکړله اللهم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. داخل شو، د خپل قضای حاجت وکړ، واپس وځي، خیر خپل اول راوښ کړه، دی وایي غفرانک الحمد لله الذي اذهب عني الاذى وعافاني. دا عبادت وکړو، د سنت طریقه داخلېدو کې وه، راوتو کې وه، او بیا سنت دعا یې ویله. گویا چې دوی یو څو سنتونه دلته جمع کړل، قضای حاجت یې وشو، د عبادت اجر ثواب ورته میلاو شو. نو جناب علی المرتضی رضی الله تعالی عنہ جواب ورکړي چې بیت الخلا ته د تللو طریقه هم، بیت الخلا ته د وتلو طریقه هم جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم ښودل ده، چې په هغه طریقې باندې لاړ شو، په هغه طریقې زموږ عبادت دی. د ودرېدو طریقه او د ویښېدو طریقه جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم ښودل ده. نو چې په هغه طریقه باندې وده شو او په هغه طریقه پاسو، دا هم عبادت شو. او بیا تجارت دی، خرڅول اخیستل چې هغه هم په سنت طریقه وکړو، دا هم عبادت دی. روټۍ په سنت طریقه باندې وکړو، دا هم عبادت دی. او چې لمونځ او روژه او حج او زکات دی، دا په سنت طریقه باندې ادا کړو، دا هم عبادت دی. نو مقصد د خبرې دا دی چې د هر عمل د قبولیت لپاره شرط سنت طریقه ده، چې هر عمل په سنت طریقې باندې سره وکړي. بیا خپل په زندګۍ کې په مختلفو حالاتو کې انسان سنت طریقه مضبوط او کلک ونیسي. لکه د یو سړي په کور کې واده دی، واده په سنت طریقې باندې کېږي. او بیا د یو سړي په کور کې بچی پیدا شو، هغې کې د سنت طریقې لحاظ او خیال وساتي. یو سړي کور کې مړی وشو، غم وشو، نو د غم په وخت کې سنت طریقه څه ده؟ دا نه ده چې واده دی نو په هغې کې چې څومره خرافات کېدی شي هغه چې موږ وکړو
څومره فضل خرچي کېدای شي هغه دې موږ وکړو او زموږ ګاونډي دې موږ هم تنګ وي په هغې کې او مېلمه دې هم په هغې کې موږ تنګ وي پریشان وي او واده وشو هغې نه وروسته موږ الله موږ وبخه الله خو به وبخي ولې د حقوق العباد پابندي چې شوې ده چې کوم ګاونډي ته تکلیف رسېدل دی کوم رشتې دار ته تکلیف رسېدل دی نو چې هغه دې نه بخي الله خو دې نه بخي دغرنګې د بچي پیدایش وشو په هغې باندې اسراف فضل خرچیانې دا وکړې وروسته الله وبخه مړی وشو غم وشو سنت طریقه پرېږده د غیرو په طریقو باندې هغه موږ خپل مړی سنبال کړو وروسته یې الله وبخه داسې نه ده پکار چې زموږ ټوټل زندګي په سنتو باندې راشي غم خوشحالي تکلیف پریشانی دنیا او دین دا هر څه په سنت طریقې باندې راشي که یو سړی دین والا د دین یو عمل کې سنت طریقې نه خلاف کوي دا ناقابل قبول دی د دنیا یو کار په سنت طریقې باندې کوي دا د لپاره عبادت ګرځي نو دې لپاره خپل ټوله زندګي ودکېدل ویښېدل د دې سنت طریقې موږ زده کړو ناسته پاسته خوراک څښاک بیت الخلا ته تلل واپس کېدل جومات ته تلل واپس کېدل دا مختلف طریقې دا مسنون طریقې دا چې موږ زده کړو خپل زندګۍ کې راولو نو زموږ زندګي دا به په سنتو باندې راشي د دنیا او د آخرت کامیابي به حاصل شي او که داسې نه وي نو زموږ د دنیا او د آخرت کامیابي هغه به زموږ واخیستی شي ناکام به شو او په ورځ د قیامت جناب نبي کریم صلی الله علیه وسلم سره به بیا مخ نه شي لګولی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته مخامخ کېدی به نه شو حوض کوثر ته به تللی نه شو فرشتې به منې کوي واپس شه واپس شه تاسو پیغمبر صلی الله علیه وسلم سنت طریقو نه خلاف عمل نه کوئ بدعات ایجاد کړي واپس شه پیغمبر صلی الله علیه وسلم کو بدلا کی تبې اسلام ته پاره واپس شه دې لپاره چې سره دا وایي چې فرض د قیامت زما حشر جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره وشي ما ته د پیغمبر مبارک شفاعت نصیب شي ما ته د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د مبارک لاسونو نه حوض کوثر نصیب شي نو دغه لپاره لازم او ضروري دي چې د سنت باندې کلک وي پیغمبر صلی الله علیه وسلم سنت طریقې د خپل ژوندۍ کې راوړي او په دې کلک او مضبوط ودرېږي نو دی به د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د شفاعت مستحق هم ګرځي او د حوض کوثر د هغه اوبو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم مبارک لاسونو نه د څښلو سعادت ورته نصیب شي الله تبارک وتعالى من دعوت